صاحب د خلکو د وینا مطابق چې تاسو څومره نوکرۍ نه ورکړي دي نو خلک داسې وایي چې تاسو یوه نوکري په میرټ باندې نه ده ورکړې آیا دا حقیقت دی یا دی کې 100% حقیقت شته دی تاسو د ماندلو د پول واده کړی وه چونکې هغه پول چې کوم و هغه خلکو هغه قوم په خپله باندې جوړ کړو د هغې څه وجه وشول هغه پول ولې جوړ نه شو ستاسو دې نه علاوه تاسو د برنګ د ټنل خبره کړې وه چونکې په هغې باندې هېڅ قسمه څه کاروایي ونه شوله د هغې څه وجه کېدی خلک ډېر زیات ستاسو نه ګیلهمن دي هغوی وایي چې تاسو په تېر وخت کې څه کارونه نه دي کړي نو کم چې تاسو اجتماعي کارونه کړي په هغې راته لږ نظر واچوئ چې دا خلک یې واوري ویې ګوري پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کومه ده په باجوړ کې په هغې کې ډېر زیات اختلافات شروع دي نو په دغه سلسله کې به زموږ ولس ته او خپل کینډیډیټس ته او خپل ووټرز ته به څه پیغام ورکوو السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار ما دا وخت تاسو کتلی شئ چې زموږ سره سابقه ام ان ای حاجي ګلداد خان صاحب موجود دی د سره څه خبرې اترې کوو چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام شاه سوار صاحب ستړي مه شئ درته وایي قدرمن شاجي صاحب اجي صاحب د ټول نړومبی زما یو پوښتنه ده چې خلک ډېر زیات ستاسو نه ګیلهمن دي هغوی وایي چې تاسو په تېر وخت کې څه کارونه نه دي کړي نو کم چې تاسو اجتماعي کارونه کړي په هغې راته لږ نظر واچوئ چې دا خلک یې واوري ویې ګوري ډېره مننه شاه سوار صاحب دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ او دا چې د عوامو زما په دې اوس وخت کې خو زه د ټول باجوړ خبره کوم خو بیا د پی کې بایس د پاکستان تحریک انصاف د ملګرو د پاکستان تحریک انصاف د ملګرو سره چې په پی کې بایس کې څومره خلک زما دا غږ اوري ستاسو په وساطت سره نو تاسو یقین وکړئ چې د پاکستان په 72 کلن عمر کې دومره کارونه چا نه دي کړي څومره چې ما کړي دي او د هغې زما څه وجه نه وه دا د خان صاحب اخلاص و د عمران خان هغه که د روډ په مد کې وایي که هغه د ایریګیشن په که هغه د پبلیک هیلث که هغه تاسو وګورئ چې د صحت کارت په شکل کې نو داسې ډېر کارونه دي چې هغه زموږ په وخت کې شوي دي او زه وایم چې نن خوش قسمتي د پی کې بایس دا ده چې دا زما په ان ای کې هم پاتې شوې ده که دې سره زموږ څه علاقه داسې راغلې ده 3-4 ویسیګان دي د ډمډولي د سیسۍ د هغه بېلوټه پورې زه هغه عزیزانو باندې هم غږ کوم چې انشاءالله تاسو به موږ نه مایوسه کوو انشاءالله اجي صاحب تاسو د ماندلو د پول واده کړی وه چونکې هغه پول چې کوم و هغه خلکو هغه قوم په خپله باندې جوړ کړو د هغې څه وجه وشول هغه پول ولې جوړ نه شو ستاسو نه شهسوار خانه چې دا خبره ټولو ته په ډاګه وي د ماندل پول لپاره زما دومره هلې ځلې وې په دغه 15 کاله کې اصل کې خو زموږ ټینیور 2.5 کاله پاتې شوی خو د ماندل پول چې و د ګلداد خان برج باندې مشهور شوی و هلته په دفترو کې د هغې چې ما پې کوم کار کاوه که د چیف سره و که هغه اکسینان که هغه هر څومره و د دې دپاره چې ما او اجمل خان ایم پی کم کوششونه کړي وو نو هغې دا رنګ راوړ چې تاسو وکاته چې موږ په خپل ټینیور کې په هغې باندې سټارټ واخیسته او بیا هم د هغې دپاره د پیسو کوشش کاوه ځکه څه چې د فنډ کمي وه نن پیم زه فخر کوم او د ماندلو په عزیزانو غږ کوم چې 10 کروړه روپۍ چې دي د هغې دپاره راغلي او کار پې شروع دی ځکه د ماندلو د کار د نور یو هم ذکر ونه کړمه خو د ماندلو د عزیزانو دا یو غټه دیرینه مطالبه وه او مسله وه چې په هغې ما او ایم پی اجمل خان په شریکه ډېر کار کړی او دغه ثمره چې ده دا به ماندل قوم ته میلاو شي صحیح اجي صاحب د دې نه علاوه تاسو د برنګ د ټنل خبره کړې وه چونکې په هغې باندې هېڅ قسمه څه کاروایي ونه شوله د هغې څه وجه کېدی شي شهسوار خان ډېر ښکلی سوال دی وکړه زه دا وایم چې د برنګ ټنل دا په باجوړ کې د کارونو په لحاظ سره چې وګوري دی د ملا د تیر حیثیت لرو او دا ما د عمران خان صاحب مخې ته ایښودې وه دلته چې په دوره راغلی و هم او ما سیکورټي فورسز په مخکې هم کېښوده چې دا زمونږ د امن لاره ده دا زمونږ یو سړی د شپې په 1-2 بجې هم را رواني نو د برنګ لار روغ هم ده او لنډه ده نو د هغې دپاره مونږ کار وکړو په دغه کې زمونږ سره چې هر هغه اداره هغه خلک چې زمونږ سره تعاون کړی او زه د هغې شکریه ادا کوم خو چونکې یو پیر د هغې فیزیبیلیټي راله چې هغه څه 102 کیلومیټر جوړېده نو بیا هغه ما نیم پروګرام کېده خو هغه ځای داسې و چې فیزیبل نه شو دویمه سروې چې راله نو هغه 3 کیلومیټر ته لاړی او بیا د صوبې د رینج نه وتو نو ما یو کار دا وکړو چې دغه پیسې هم ضایع نه کړې دا موږ ویل چې زه دا د وفاق ته به لاړ شي هلته به پې کار کوو
او هغې سره 5-6 کروڑ روپۍ داسې وې چې هغه زمونږ په صوبایي بجټ کې اعلان شوی په هغې 1.5 کیلومتره روډ چې دا به د سوات ایکسپریس وے سره یو کیږي نو په هغې سروې وشوه باقاعده نسباک والا راله هغوی ته 2 میاشتې ما سهولت ورکړه دلته او باقاعده یې سروې شوې ده نو دغه روډ خو په پایپلاین کې او څنګه چې فنډ راشي نوی حکومت جوړ شي نو دغه روډ به هم جوړیږي او انشاءالله د برنګ ټنل چې کم دی دا به د وفاق نه کیږي د صوبې نه چونکې هغه روډ شو هغې ته اپروچ روډ چې کوم وایي سوات ایکسپریس وے ته نو دغه باندې ډېر ښه کار روان دی او دغه زموږ دومره بنیادي دغه د باجوړ لنډه لار ده او یوه غټه مسله هم ده چې انشاءالله دا به په اولیت په بنیاد باندې حل کیږي صحیح دی انشاءالله. حاجي صاحب د خلکو د وینا مطابق چې تاسو څومره نوکرانې ورکړي دي نو خلک داسې وایي چې تاسو یوه نوکري هم په میرټ باندې نه ده ورکړې. آیا دا حقیقت دی یا دې کې 100% حقیقت شته دی؟ ګوره که تاسو وګورئ په باجوړ کې خو وران او وراني ده د هر یو شي ضرورت دی بیا که تاسو وګورئ تعلیم یافته هلکان هم نو داسې دي چې که د یو کلاس 4 دپاره د معمولي نوکرۍ دپاره اپلای کوي نو په هغې کې ماسټر هلکان د بدقسمتۍ نه چې هغوی له ښه ځایونه ورکول پکار دي خو په دغه بنیاد باندې هغه کمی چې دی هغه خلا چې ده هغه نه ده پوره شوي او دا د پاکستان تحریک انصاف وعده وه او په دې باندې هغوی پوره کار کاوه چې دا زمونږ کم ویل کوالیفاید هلکان دي چې دا په یو ښه روزګار شي دیو ته یو ښه خپل چې د هغوی مناسب جاب میلاو شي خو چونکې هغه موقع ته حکومت ونه رسېده نو تاسو وکتل چې کرونا وبا راله بیا پی ډي ایم په شکل کې زمونږ حکومت ړنګ شو نو دغه یو شی شوی دی دا د نش برابر یعنی په وړو کې د مالګې برابر به دغه کار شوی چې نوکري به خلکو ته میلاو شوي او هغې کې موږ خپل کوشش هم دا کړی دی چې په میرټ باندې میلاو شي خو چونکې خلک ډېر وو نو چې کم کس ته نه ده میلاو شوي نو هغه مجبورا او داسې یو احتجاجان خبره به ده کوله چې میرټ نه دی شوی نو د هر څه دپاره خپل میرټ او هغه کوشش شوی دی چې په هر ځای کې فعال وشي. صحیح. حاجي صاحب د الیکشن ورځې شپې دي خلک ډېر په تیزۍ باندې لګیا دي کمپاین شروع دي د هر سړي ستاسو څه پروګرامونه دي څه کمپاین چې ستاسو کوم روان دی هغه په څه طریقې سره روان دی کومې هلې ځلې ستاسو دي د هغې پلانینګ څه دی؟ شهسوار خان د ټول پاکستان په سطح کې تاسو وګورئ بیا د پښتونخوا بیا ایکسپاټا له راشه باجوړ له نو د پاکستان تحریک انصاف په کمپین دا په زور او شور سره روان دی او مونږ دا وایو چې زمونږ د پاټو سره مقابلې ختمې شوي دي مونږ یو جهاد دی او هغه شروع کړی دی او په دغه کې رسا د باجوړ ولس لبیک ویلی او زه چونکې په دې وخت کې پی کې 22 کې ګرځم د پی کې 22 ذمہوارۍ ما ته را په غاړه شوي د پارټۍ نامزد امیدوار یم خو تاسو یقین وکړئ چې زه که 2-3 ورځې نور مونږ داسې کلو ته لاړ شو نور پروګرام داسې را روان دی چې انشاءالله دا خلک بهر ځای ته په خپله راوتی او موږ به هغوی ته ځان رسو او کوشش دا کوو چې ځان ورسو نور خلک کاویر دی دغه فیصله یې کړې ده چې زموږ د چا سره مقابله نشته دا یو جهاد دی او موږ د عمران خان په حق کې ووټ اچو نو انشاءالله چې دغه خوشخبري به په 8 فروري باندې تاسو ووینئ او دا موږ ورته دا وایو چې دې کې غټې خبرې دا دي یو موږ خلکو ته صحت کارت ورکړی و چې هغه ته دې خلکو د جبه 1 لکه او بیا 10 لکه روپۍ ایستلي موږ ورسره اولنۍ وعده دا کوو چې زموږ حکومت راشي نو دغه صحت کارت دغه 10 لکه روپۍ دا به ستا جب ته واپس راځي دا اوس غټه وعده ده چې په هغې به د غریب سړي علاج کېږي موږ ورته دا وایي چې تا بنیادي تعلیم چې پرایمري ده هغه به دې ښه شي پرایمري سکولونه به درته ولګي پرایمري به دې میډل شي میډل به های او های به هایر سیکنډري کالجونه زمونږ هسپتالونه که هغه سی ایچ سی سنټر دی که بي ایچ او ده که آر ایچ سی ده که هغه زمونږ هیډ کوارټر هسپتال دی په دې باندې به کار کېږي چې صحت یې هر یو شی وي چې صحت نه وي بیا هېڅ نه کېږي نو دا داسې یو جامع زمونږ سره منصوبه ده او ډېر شیونه زمونږ په پایپ لاین کې دي را روان دي موږ په عوامو دا آواز کوو چې هغه حکومت موقع ته نه ورسېدلی کوم پاتې کارونه چې دي هغه به هم په دې کې موږ کمپلیټ کوو نو خلک بس ډېر په خوشحالۍ سره راوتي دي او انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي. صحیح. د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کومه ده په باجوړ کې په هغې کې ډېر زیات اختلافات شروع دي نو په دغه سلسله کې به زموږ ولس ته او خپل کانډیډیټس ته او خپل ووټرز ته به څه پیغام ورکوئ؟ ډېر ستاسو ښه سوال شهسوار خان وکړو زه ستاسو د دې میډیا د لارې یو پیغام ورکوم چې زمونږ په یوه حلقه کې د 20-25 نه زیات کسان چې وو هغوی کاغذونه جمع کړي وو او د پارټۍ ټیکټ ته یې اپلای کړې وه زه د هغوی د زړه د تله شکریا ادا کوم هغه ملګري کېناستل چې پارټۍ د یو حکمت عملۍ تحت او یو فیصله وکړه زمونږ په حق کې
موږ د دوی نه غوریز نه وو، دا زموږ نه غوریز او متبر وو، خو د پارټۍ فیصله راغله د یو حکومت عملۍ تحت، نو هغوی زموږ په حق کې دستبرداره شو. زه د هغوی هم شکریه ادا کوم. زموږ ناراض ملګري هغه داسې وه چې معمولي ګیلې شکوې په هغې باندې کار وشو. 90% یعنې 10% موږ داسې یو چې موږ اختلافات ختم شوی دی او دغه په ولس غږ کوو چې زموږ په صفونو کې اتفاق او اتحاد دی. بس راپاڅئ او په دې جهاد کې حصه واخلئ، د عمران خان او زموږ سره ملګرتیا وکړئ. صحیح، ډیره مننه کتونکو. تاسو د MNA صاحب خبرې واورېدلې. امید لرم چې د دوی خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي او د دې سره ماسټر شاسوار له اجازت راکوي. د لوی الله په امان. کور دې ودان.